محترمو منګ او تاسو کنه ګورو نو د مسلمانانو کې غیرتی لیډر چې په دینن سبا دور کې پیدا شو او ظاهر ته منګ ګورو نو هغه د ساوث افریقا چې کم ځنګلي وطن دی او خلک هم ډیر غریبانان دي خو لیکن ایماندار دي. پای کې یو لیډر چې 33 کالو دی لکه څنګه چې محمد بن قاسم د 19 کالو په عمر کې هغه غونسن فتح کوډیر علاقې فتح کړي. نو غیرت دا د الله تر طرف نه یو ورکړه د چاته ورکړل کېږي. دغه ابراهیم تراوردی هغه هم د اعظم د قص او د نیت کړي څنګه دا مشر شو یا چې کوم دی وزیر اعظم شو نو دا اعلان وکړ څومره مغربي خلک دي دا د اسلام دشمنان دي دا د مسلمانانو دشمنان دي دا د الله او د الله د رسول دشمنان دي. دا یې سره د منځ کم د اعلان د بایکاټ او ټولو خلکو له اعلان د برائت وکړو. دغه یهود او نصاراو نه د هغې چې کومې سفارتخانې وې ټولې بندې کړلې او صفای ورته وویل چې ای اسرائیلو ای یهودو که تاسو د فلسطینیانو سره دا ظلم کوئ دا بربریت کوئ دا جبر کوئ او په زور جبرن د خپل وطن نه هغې وباسئ نو زموږ هم ستاسو سره اعلان د جنګ دی ځکه هغې د لوږې نه مري بدبختو او په دنیا کې داسې یو لیډر داسې یو جرنیل نشته چې د هغې غوندې غږ وکړي. نو دغه یو مسلمان سړی دی چې نن د مسلمانۍ دپاره راپاڅېدو دعا ورته کوئ چې الله تعالی یې مضبوط کړي او په دې پسې په دې نورو جرنیلانو کې او په نورو بچیانو کې هم غیرت راپورته شي.